ښځه د هغې له خپل کور کې رونه حصه نه ورکوي، دا هر ټیم ورپسې ختمونه کوي، بددعاګانې کوي. دې له څه پکار دي زما محترمو خپلو خویندو له حصې ورکوي. ځان له آخرت مه خرابوئ. هغه څو ورځو نه په هغه میډیا باندې هغه یو د زنانه تصویر دی په کوهاټ کې وه، وی هغې خلکو ته التماس وکړو، ورته وایي وی ما د رور قبر ته ځان سره بوځي چې رور مې دفن کوئ. چې کله رور دفن شو نو دې چغه کوي الله وی زما په دې رور باندې رحم ونه کړي، وی چې څنګه زه د خپل پلار میراث نه 30 کاله محرومه کړی یم، یا الله دا شانتې دې د خپل رحم نه محرومه کړي. څومره بد دعاګانې به درته کېږي. څه دې وکړو چاله دې وکړو چې هغې له دې حصه ورنکړه، تا ځان سره یوړه څه چې وفات شي څوک دې ځان سره یو شپه په کوټه کې ساتي، په زورې بار کې وي مړی دی وي زر یو کاږه، څوک دا هم نه وي چې پلانې مړ شوی دی وي د مړي کور چرته دی. ورکوئ دا حصې. ځان له آخرت مه تنګوئ، مه پلاران له تنګوئ، ځان له دا قبر مه رانږدې کوئ. یقین وکړه د دې زور ډېر سخت دی، ګورې نه شي وړی. پکار دا ده چې دا حصه دې ورته ورکړي.